نیت النیه اشد سرا لغت عربی کې دا قصد ویل کېږي او د زړه عزم په یو شیز باندې د نیت معنا چانه د پیژندل د خلکو دا خیال دی ګنده زموږ د پښتنو جوړ کړی دی نیت نیت دا ټکی د پښتو نه دی دا عربی دی النیت مفرد واحد دی النیات جمع ده علماء د لغت ماهرین د لغت هغه د دې معنا کړل القصد وعزم القلب على الشيء قصد اراده د زړه عزم کول په یو کار کول باندې پته ولګي چې د دې د بدن د جبې د خلې د هیڅ سره د نیت تعلق د دغه سره نشته د نیت تعلق صرف د زړه سره دی په دې بدن کې دنه یو ټوکړه ده دا هغه سره تعلق دی هغه ته موږ عزم وایو هغه ته موږ قصد وایو هغه ته موږ اراده وایو دغه شی نیت دی په شریعت کې بیا نیت عزم کول پکار کول باندې د یو کار په کول باندې تقربا الى الله په شریعت کې سردا ټکه سیوا ده الله ته د نږدې کېدو د پاره الله ته د نږدې کېدو د پاره د دې جبې سره تعلق نشته په هیڅ قسم عبادتو کې ډېر اهل علم دا خبرې صراحت کړه وضاحت کړه د نیت د جبې سره هیڅ تعلق نشته نه په عام منځونو کې نه د جنازې منځ کې نه په روزه کې نه په بل عمل نه په اودس اعظام کې نه په هیڅ په تمام عبادتو کې د دې تعلق د جبې سره نشته چې نیت مې کړه د اخلاص ته پلاني عمل دا شی نشته ډېر علماء په دې کې تفصيلات کړلي شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لیکن اصل د عبرت خبره ده کم خلک په شدو مکسر د دې اثبات کې د فقه د کتابونو نه ثابتای نه دا په خپل وفقه کې دې خبر رد ده امام زین الدین ابن نجیم الحنفی آغا چې دا 926 هجری کې پیدا شوی دی په 970 هجری کې وفات شوی دی البحر الرائق شرح کنز الدقائق باقي کې دا خبره کړل دار المعرفه بیروت چاپ ته دویم جلد 346 صفحه فرمای الحاصل ان التلفظ باللسان بالنيه بدعه مطلقا في جميع العبادات ما بقبل بقى عبارت کتل خلاصه خبري وای دا اگر چې مسله حج بیانې و خلاصه خبري دا الحاصل چې په خپل باندې نیت ویل دا بدعت مطلقاً په ټولو عبادتو کې کدا منځ ده کدا روزه ده کدا اودس ده کدا زکات ده کدا غسل ده کدا حج ده کدا هر څه دي په دې ټولو کې البحر الرائق والا حنفي عالم هذا خبره کړل دا بدعت اصل خبره دا چې قران حدیث کې دا څه قسمه خبره نشته چې د زړه اراده دي په خپل باندې ظاهر کړی شي ځکه زړه خپل کړی ته خو ته خبرې نه چاته زوته بل چاته د زوتولو څه جواز نشته بل مسلمان ته د زوتولو څه جواز نشته هغه څه عقلمند کار دی نه او ته د خپل اراده نه خبرې د زوتولو څه مطلب لکه یاد دته نه چې یادې خلک زوتولو څه باره کوي دا قرآن چې دا حافظان زوتای کنه کچھ یاد شي کنه نو نیت خو ته یاد ده چې زړه کې بس بای دې پلاني کار راغلی دا خو ته یاد ده ولکه په دې جبه د زوتولو څه مطلب چې یاد ده نه ده یا نعوذ بالله کته الله تعالی ورول غواړي چې الله ګوره کته ته خبر نه ګوره خبر شه زګوره بلې ټنګ دا کار کومه څه چې وبل شي کې ولي کې بل کاته کې ولي کې دا کې دي دا خو نشي کېده الله ته خبر ده ته خبري د خپل نیت نه او الله ته خبر ده نو وې چاته لکه یو څه وجه نشته ده ویره وجه بهتره ده ولی بهتره ده د بهتره خو څه وجه کنه بهرحال دا سي عقليات دي بهرحال کم از کم دا ویل شو که بهتره ده نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهتره خبره هغه پرېخه نه ده مگر هغه خپل امت بیان کړل هغه حدیث به تاسو بار بار اورېدل چې مفهوم یې ده چې د جنت ته بوتلون کې یو خبره هم معنی ده پرېخه مگر چې جنت ته تاسو کوم خبره نه ځکې هغه ما تاسو بیان کړل او چې کوم خبره تاسو جهنم ته داخلي یا جهنم نه تاسو ساتي بار جهنم ته داخلي دا غینم تاسو ما بچ کړی یي دا غینم یې رولې
نو دا خبره باندې کې نظر راغلی چرته نبی صلی الله علیه وسلم په خپل جبه مبارک باندې چرته په یو عبادت کې نیت په خپل باندې نه رضاوت کړی دا یاد ساتي دا زمام نبی د استام نبی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ د ټولو پیغمبر دی مونږ دا نه بغیر دا د کلمې نه بغیر جنت ته نه شو نو هغه نه دی ویلي لکه سوچ تعالی نه دی پکار چې دا هغه څنګه د پوهې شو هغه نه دی ویلي صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خدای امت ته نه خدای بیا صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په ژوندۍ کې نه داغه د ژوندۍ نه وفات نه پس په دې باندې چې عمل نه کړي چرته د یو صحابینا د دارو په تور باندې هم رانه کړل نه د نظر ماتي په تور باندې دا بوینا یو لفظ یو حرف په خپل باندې نیت ویل نه لري نه بیا هغه به خیر قرون کې کوم حدیث کې راغلي بهترین پیړۍ بهترین قومونه صحابه کرام او داغه پس تابعین باندې نشته بیا به تابعین کې نشته روز ته خلق سوچ وکړي اسی بس هغه خلق ته مشکلات جوړول او دین کې ذاتي کول داغه په بنیاد باندې کار شوی دی او کچا ته په وخت کې بزین کې خبره حق کار شوی چیرې بجبه وسره ویل خدي نو هغه ته کار شوی نو زماده پر خو دلیل نشي ګرځي دی زماده پر خو دلیل قران او حدیث دی مونږ د چا په ځواب باندې ګوتې نه دوی چیرې د په غلط نیت باندې را شی جوړ کړی دی هغه به خپل نیت کې صحیح وو لیکن خطا شي ډیر غلط سره نیت صحیح وو خبره کې خطا شي نه کیږي په خیر ازبانی سره خطا کیږي ډیر خیر ازي او خطا کار غلط کیږي ډیر کارونه ورانی کې سره اراده دورانول نه اوران شي بهرحال دا غلط قران حدیث دلیل پاګه باندې نشته نیت په خپل باندې په دې وجه روزه کې تم چا ځان جوړ کړی دی موليان د عربی الفاظ جوړ کړل او بصوم غدین نویت من صوم من شهر رمضان وبصوم غدين نويت من شهر رمضان دا الفاظ دي ها د سبا د روزي نیت میکړه د شهر رمضان میاشت رمضان خدا نشته دا ټول قران حديث څومره ذخیره چې د احادیثو دا به راوړل ټوي تاسو به څنګه پیدا نشي دا سي نه ملوي دا د مولا خپل خبره ده نو دا چې بالکل چې عبارت جوړ کړی دا چې حدیث الفاظ حدیث کې نشته نو دا تانکي مانکي چې دا سړی ته نقصان نه سي اخرت خرابې ده الله په دین کې ځکه دا نسبت کول دین ته نیمګړتیا چې دین کې نیمګړو بهرحال نو کله چې نیت د زړه اراده ته ویل کېږي نو دا شرط د یا ساتي یو عمل یو عبادت نه قبليږي بغیر د دینه د زړه د دې اراده نه بغیر یو عمل د دین ته داخل شي په عبادت ته داخل شي او ذهن دې حاضر نه چې څه کومه خدا عمل ستانه قبليږي ومنه منډراله دای کی سمانځه ته ودرې سوچ نه وو نو سوچونه دې کول منځه ته ودرې دي ذهن کې ځران نه لته دا سټې مول دی او سکوم فرض دي نفل دي بس ذهن کې دې سره درانه ده او ودرې دي او دا مستانه کیږي په دې ځم کا دخله په ګردان باندې شل غزر پریم سره زوت کې خو ذهن منتشر ده په خله په ګردان خو تاسو تجربه شوی ده چې دخله باندې یو خبره عادت شوی سوچ بوته نه یو بسړی وای دا موږ سلام پورې چوایو اکثر مت سوچ نه ویلم کنه ویله ولی په خله باندې مدد شوی ده کنه نیت په سړی سل پیری وای ګردان بو کی خو ذهن حاضر نه ده دا مونږ بیا مونږ نشو نو ګردان څه پیدا مونږ بیا مونږ نشو ګردان په جو باندې عادت شوی ده او مونږ بیا مونږ نشو او چې پړه کې اراده رااله خو مضبوطه او خطا او جو سره ودرېدو چې دا خدای ماسپخین مونږ دا څلور رکعات فرض دي چاته کوم الله ته پړه کې دا خبر رااله دغه مونږ د وشو اگر که په خپل باندې نه دی ویل